بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو وار بیا تاسو سره موجود یم د خپل وطن میډیا سنټر نه. نن به خبرې کوو په دغه یو هغه موضوع باندې کوم چې په معاشره کې کم خلک ګرځي چې ورته ویلی شي د معاشرې سترګې ورته ویلی شي د میډیا په کردار باندې نن خبرې کوو په دې خپل پروګرام کې. په نن په پروګرام کې ما سره ډېر زیات خصوصي مېلمه چې دی ما سره موجود دي چې ډېر زیات خپل قیمتي وخت چې هم ماته راکړی دی چې بالکل له تعارف محتاج نه دی او د میډیا سره تعلق دی په مختلف ریډیوز کې چې دی هغوی ډېر زیات استلې کړي دي د ډېر ټایم نه. مرجان علي چارسده هغوی راسره موجود دي. مرجان علي صاحب پروګرام کې هرکلی وایم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. دا راته جي ووایئ تاسو چونکې ډېر ټایم په دغه ریډیوز باندې تېر کړ، په یو تقریبا کافي ریډیوز کې تاسو چې دی خپل ستړي کړي دي، خپل خدمات چې دی تاسو ورکړي دي. ریډیو کردار چې کوم دی په کم نظر ورته ګورئ معاشره کې، چونکې زه خو چونکې زموږ فیلډ دی همدغه ګڼو چې یاره ریډیو چې دی هغه یو ډېر زیات اسانه خبررسا دی. نو څه نظر ساتئ؟ ډېره مننه. یو خو شکریه ادا کوو د وطن ریډیو میډیا سنټر چې موږ ته مقرره کړه. تاسو څنګه خبره وکړه چې د ریډیو په معاشره کې څه دغه دی، نو لکه موږ به زیات تر خلکو نه اورېده چې د ریډیو هغه ویلي او هغه دغه چې دی ختم شو، خو نه، ځکه چې ریډیو یو ډېر اسانه ذریعه ده د عوامو د یو خبر رسد دغه لپاره. هغه کې دا وجه ده چې یو زنانه کور کې ناست دی، مطلب دا دی ځای جارو کړي، خپل کور دغه کوي، هغه ریډیو اوري، د هغه مطلب دا دی دلته خدای دې نه کړي تنګي کې څه واقع وشي، ایون چې هر ځای کې یو واقع شي هغې ته په اسان دغه کې یو میسج ورسي. دې سره سره چې کومه د ریډیو دغه ده، نو د ریډیو ویلیو چې ده نو هغه ساعت په ساعته بره کېږي، ښکته کېږي نه. نو د کم خلکو چې کم دا تاثر دی، نو زما په خیال دې سره خو موږ اتفاق ځکه نه کوو چې ریډیو یو اسانه ذریعه، ځکه چې موږ کتلي دي 2010 سیلاب چې کوم زموږ ریډیو دلبر چارسده هغې هم یو اهم رول په هغې کې ادا کړی. خلکو ته موږ ته به داسې کالونه راغلل چې خلک په پسه وو، هغوی به مطلب دا د کمرو د پاسه وو، داسې کالونه پکې راغلي چې د اونو ته به ختلي وو، ګیر به، نو د هغې رصد په ذریعه به موږ ته ټلیفون په لارې باندې به موږ ته د شپې ناوخته پورې کالونه راتلل چې یاره موږ په دې ځای کې موږ ته دا مسله ده، نو موږ به د ریډیو په وساطت سره به هغه میسج انتظامي ته کنوی کړو او هغه به فوراً هغلته چې دی نو هغوی ته به ځان ور ورسوو. مرجاني صاحب دا راته هم ووایئ چونکې ریډیو یقینا چې ډېر زیات زه به ووایم چې لکه اسانه میډیا ده، هر سړی په کور کې په اسانه باندې چې هغه اورېدلی شي. د ریډیو سره سره د ډیجیټل میډیا څومره اهمیت دی، ځکه چې زیاتره موږ وګورو زموږ نوجوانان وګورو یا نور خلک وګورو، نو د دغې ډیجیټل میډیا چې دا هم ډېر زیات استعمال کړي د سوشل میډیا په تھرو باندې، نو څومره ضرورت دی ورسره؟ دې سره خو د ډیجیټل میډیا هم په معاشره کې یو اهم رول دی. دا نه وایو چې یاره مطلب دا دی چې دلته ریډیو څونه دغه دی، دلته د ډیجیټل مختلف اوس ذرایر دغه راغلي دي، څنګه چې اوس هر سړي سره نن سبا تاسو وګورئ که نه، یو واقعه په یو علاقه کې وشي، زیات تر دلته تنګي کې ناست وو، دې وخت کې تنګي خبره تنګي کې اوله چې کومه واقع وشوه نو په سکندونو کې لکه مطلب دا دی دلته هغه میسج چې نو هغه مطلب که صحافي دی، که هغه سوشل ورکر دی، که هغه مطلب دا دی عام د فیسبوک یو کس دی، هغه ته هغه ټایم باندې هغه میسج ورسېده، نو د دغه پکې ډېر زیات رول دا دی چې په وخت باندې په ټایم باندې دغه کویک ریسپانس لپاره چې سوشل میډیا هم ډېر دا راته چې ووایئ ډېر غټ نظر ساتئ. زموږ تاسو په شاګردانو کې راځو، زموږ زیاتره سوشل میډیا چې کوم اکټیویسټ دي د سوشل میډیا استعمال چې دی هغه ډېر زیات بې دریغه کوي او په سمه طریقه نه کوي. نو په دغې هکله ما څه ویل غواړم؟ په دغې هکله خو به یو ده ووایو چې یو د ګروپونه جوړ دي. زه زیاتره یو میسج دغې ملګرو له موږ هم د خیر هغه سینیر کې نه راځو، زده کړه کوو دې وخت کې، خو یو هغې خلکو ته وایو چې یاره تاسو ګروپونه کله جوړ کړي دي او مطلب دا دی هغې کې بدقسمتۍ نه موږ لکه دکاندار هم اچولی دی، یو عام کس هم پکې اچولی دی، نو هغې میسج چې دی هغې ګوري نه، لکه مطلب یو واقعه 2010 کې شوي او هغه مطلب دی هغه ته مخې ته راشي هغه کاپي پیسټ وکړي او کاپي پیسټ یې ډایرکټ یې ګروپونو ته دغه کړي، نو په هغې باندې بیا مطلب انتظامي ته مسلې جوړوي، مطلب دا دی پبلک ته هم دغه جوړ شي لکه دا خبره مطلب دا دلته دماکه شوې ده، دلته قتل شوی، دلته ډاکه شوې ده، هغه میسج زوړ وي او هغه واپس ګروپونو کې شیر شي، نو هغې باندې بیا خلک بحث مباحثه وکړي. نو زما په خیال چې خلکو له پکار هم دي
چې فیک نیوز نه ډډه وکړي او ریل چې کوم میسج یا مطلب دا دی خبر وي هغه په کار چې هغه واچي. بالکل مرجاني صاحب دا راته هم ووایي چې تنګي یو لویه سیمه ده، دغه تحصیل پلانګار ورسره هم نږدې، دغه مضافات ورسره هم ډېر زیات دي. په دلته کې د ریډیو څومره اهمیت او بیا وطن میډیا سنټر د ریډیو وطن چې دلته کې راغلی دی، نو په کم نظر ساتئ دوی لپاره څومره مفید؟ یاره جی ریډیو وطن چې کوم دلته د تنګي دپاره راغی نو دا یو ښه خبره ده، ځکه چې څونه دغه زیاتېږي دې سره خلکو ته مطلب دا دی یو میسج په اسانه کنوی کېږي. د تنګیوالو دپاره وطن میډیا سنټر چې دی دا یو ښه خبره ده، یو ښه اقدام دی او موږ یې ستاینه کوو. ډېره مننه کوم مرجاني صاحب تاسو د خپل قیمتي وخت راکړ. نن سبا موږ ګورو په سوشل میډیا باندې څنګه چې مرجاني صاحب وویل چې یاره یو څیز به زوړ څیز بیا به بار بار فارورډ کېږي. د دغې لپاره تاسو کوشش وکړئ چې هغه خلکو تاسو فالو کړئ، هغه خلکو تاسو وګورئ، هغه خلکو تاسو وګورئ چې تاسو ته پته لګي چې دا موږ ته بالکل ریالټي چې ده هغه موږ ته وړاندې کړي. انشاءالله بیا به تاسو سره راځو د وطن میډیا سنټر نه، تر هغې اجازت راکړئ. تل الله په امان.